الطاف باچا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو مشرانو د زخیر نوخار درنو پښتنو مشرانو ملګرو همزولو، ډاکټر صاحب زمونږ د هغه قبیلې ملګرو د فکر نماینده مشر و چا چې په دې دغه کولو چې د څلور کونجه دنیا په هر یو ګوټ کې چې غټان دي راز یو استاد یو دی، مظلومان که د مشرق که د مغرب دي، ژوند یو دی اواز یو دی، ژوند یو دی ژواک یو اواز یو دی، او ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د جړا او د خندا انداز یو دی. دا مشر دی زمونږ د دغه سیاسي عمل د نوخال انچارج و، د ډېرې ستړې ستونزې ګاللي دي برداشت کړي دي. په ژوند کې موږ ګورو چې مختلف قسمه خلک دي، مختلف خویونه لري، څوک د زیات نمود او نمایش، څوک د ذاتي دغه ډېر دغه وي، بعضې داسې خلک وي په هغې کورونه مباد دي، په هغې کلي وطنونه مباد دي چې هغه د خپل شخصي نمایش او نمود پر ځای چې کوم دی عملي بنیادي کار ته تابع کړي وي او هغې باندې عمل کوي او د هغې په نتیجه باندې به د یو داسې نسل او داسې خلک تیاروي چې هغه په حقیقي معنو کې د ژوند مسلو ته باندې هغې باندې خلک کوي او د مسلې ختمولو لپاره کوششونه کوي. څنګه چې موږ ګورو په خپل ژوند کې ګورو چې درې قسمه طبقې زموږ په دې دنیا کې په دې ټولنو کې وي. یو هغه خلک چې هغه تشې باچاهۍ کوي، حکمرانۍ کوي، د ټولو وسایلو اختیارمند دي. بعضې هغه خلک دي چې د هغې په محنت او په ابادۍ باندې دا پټي ابادي، کارخانې روانې، ګاډي، د دنیا دا ټول کاروبار او دغه روان وي. دی د هغه خلکو نماینده و چې د چا په سبب باندې د چا په محنت باندې دا دنیا آباد دي. تاسو سره ګاونډ کې په ملکونو نظر واچوئ، موږ نه زیاتې غریبیاوې دغه ځي وطنونو خلک راپاڅېده، د خپل ملکونو حالت یې ښه کړ او قومونه یې چې کوم دی سیال کړ، برابر یې کړ، د مساوات سره یې مخ کړ. دا ډاکټر صاحب زه به چې کله زه خیاطه قیصر نه راغلم نو ډاکټر صاحب سلام نه به ضرور راتلم، ډاکټر صاحب به راباندې چای ګپې به مو لګولې، سیاسي خبرې تپوسونه به ورته وکړو، پېښور ته چېرته مو چې دی راتله، ډېر په کلاره خبره کوونکي، ډېر په دلیل سره خبره کوونکي، موږ به یو رڼا واخېسته، یو دغه به هم ترې واخېستو. څنګه چې ملګرو موږ پښتانه مسلمانان په دې یقین لرو، ولې موږ حسین یادو یزید نه یادو چې هغه د حق مرسته کړې، ظاهرا د هغه سره لږ ملګري وو، د یزید ټول خلک ملګري وو، خو تاریخ چې کوم دی یزید اونه ډلو هغه نه یادوي او حسین یادوي. داسې یو څو مشران د ګوتو په شمېر مشران دوی د خدای ژوندي لري، دوی ته د خدای توان ورکوي چې دوی په بنیادي انساني مسلو او د انسانانو څنګه چې الله تعالی فرمایي چې الذي اطعمهم من جوع وآمنهم خوب، دا خلک چې کوم دی دوی چې کوم دی دوی له به زه ډوډۍ ورکړم او دوی له به زه په خطر کې امن ورکړم. دا هغه خلکو چې د امن دپاره، دا امن د انسانانو منځ کې، دا امن د ملکونو په منځ کې، د دنیا د ټولو وګړو په منځ کې د امن دپاره کار کوونکي خلک وو. او زه د یو کشر په حیث په دې فخر کوم چې زه داسې مشران ما لرل، د دغې قافلې زه ملګری یم او د دې ملګرتیا په حواله به خپل جدوجهد او هغه جاري ساتي. الله دې هغه له جنتونو ورکړي، د هغه برکتونه د هغه په بچو په وطن کې ډېره